دا شیونه راغلي وو نو په هغو د دو دا ویل چې مړه درې دي که نه سره سره حقونه پلار زوا روح القدس څه شو درې شو چا د تین حقونه مې سره سره نامې ورکړو د خپله فلسفه چا پسې ولګوله د خپل کتاب الله چا پسې ولګولو فلسفې پسې ولګولو نه ګمراه شوي بیا دا شانته مختلف فلسفې راغلي دي نو هرې زمانې کې کوم روشنخیال خلک وو هغو د خپله فلسفه او پسې ولګوله چا پسې ولګوله د وخت چې کوم د فلسفه وه هغې پسې ولګوله ګمراه شو تاسو ته یاد وي چې وخت مخکې داروین فلسفه وه ډېره زور شور کې وه هغه کې خلاف مو کتاب ولیکله دهریة اسلام تک نو په هغې کې ما مخته ډېر داسې روشنخیال رول و د موږ د علماو کې د خپلو علماو کې چې نه دا کېدای شي د مخکې بېزو وي پوه شي مطلب یې دا چې مخکې اول انسان بېزو اول بوټه و بوټي نه پیدا شو بیا وروسته نه بېزو جوړه شوه بېزو نه بیا انسان جوړ شو نو دا د دو عکسي بیا چې وخت تېر شو فلسفه تسنس شو ختم شو دلته د امام بخاري رحمة الله په زمانې کې فلسفه وه د یونان فلسفه وه د یونان فلسفه دا وه چې علت او معلول دا لازم و ملزوم دي چې کوم ځای کې علت وي هغه ځای کې به معلول وي بل دغه وه دا دې نه وه دا فلسفه د امام بخاري دا فلسفه هو څو کتابونو کې موجوده ده چې جوهر څه تللی شي کوم جوهر ده ذات هغه تللی شي اعراض نشي تللی داسې ده که نه چې کوم مثلا کوڼه ده تللی شي کوڼه تللی شي خو کوڼه ګرم ده یا یخ ده ده تللی شي یخواله ګرمواله نو نشي تللی دا مخکې زمانې کې دا فلسفه وه دا فلسفې باندې بو خلکو یعنې ترتیب وو نو معتزله دا روشنخیاله وو څه شو روشنخیاله وو د خدای تابوت درشي فیل تنګېږه ما ته که ځان تا خو نه دی که نه تم کوم که نه نو هغه معتزله چې کوم دغه عقل پسند وو څه شو هغوی چې کوم شی په عقل کې ساره نرسي نو هغه به دوی تویل کول موږ یې چې داسې یې چې کوم اهل سنت والجماعت هغه یې چې په دین کې داسې یو شی نشته په اسلام کې چې د عادي عقل نه خلاف وي خو البته د عقل نه بلتر کېدلی شي لکه څنګه یې موږ په ذهن کې د دجال سولي نرتله چې هغه به څومره ډینګه وي پرسته بوسي عقل نه بلتر وه خو د عقل نه خلاف نه وه نو د دین یو شی د قرآن او د حدیث یو شی د عقل نه خلاف نه ده البته د موږ عقل نه بلتر ده موږ عقل هغه تللی نه شي موږ عقل کمزوره ده که د ته یې سونې تله جوړه کړي سونې دې پوره جوړه کړي تله یې وه په هغې کې غرونه تلې نو تله به موته کې غر نشي تللی ځکه چې غر وي نو د موږ عقل هغه سونې تله ده دې کې دنیا شي نه خو تلا شي ورکړي خو د آخرت شیونه نه شي ورکړي تللی نو دو په زمانې کې ده دا ویلو چې د اعمال چې کوم دي دا تللی نه شي قیامت کې به د میزان نه الله رب العالمین چې کوم مطلب ده دا مجاز مراد ده نه څه مراد ده نه الله تعالی په دا پړو کې دوی شونه به وګوري جایزه به واخلي چې دوی پر کوم څه څومره سزا په کار ده لکه څنګه یو جج نه اخلي سزا داسې سزا ورکوي تللی نه شي تله به نه وي ځکه چې څنګه به عملونه تللی شي عملونه خو چې کوم دی هغه خو تللو شی نه ده امام بخاري رحمة الله یې چې ګوره په دین باندې ټینګ اوسه دا اول پیغام یې دا ده څه ده اول پیغام یې دا چې په دین ټینګ اوسه د فلسفې بدلیږي به څه وخت مخکې تاسو ته معلومه چې نیوټن فلسفه وه چې هغه وویل چې علت او معلول دا خپله کې لازم و ملزوم دي دا که نه
د کوم سکول یې د نیوټن دغه فلسفه وه چې کوم ځای کې علت وي په دې کې څه شی وي معلول وي چې اور وي ګرمي به وي چې اور وي ګرمي به وي نو اور څه شی دا چې کله علت شته خو خامخا به څه شی وي معلول موجود وي ځکه به دا زموږ روشنخیال چې کوم سر سید احمد خان صاحب شو پرویز وغیره شو دو کې اخلاص وي یا بې اخلاصي وي خو ګمراه دي هغه ویلو چې د نبي کریم دغه چې کوم دا ابراهیم علیه السلام چې کور ته وچولو ورته دی یوه دوایي سولولې وه ځان باندې یوه دوایي نه ده د دوایي ځان سولولې وه د دې وجې سولولې وه چې دا ورته چولو بس هغه د چا تعالی رب العالمین ته ترتیب وښیلو یوه دوایي وسولوله په ځان باندې چې کله ورته وچولو ور په دوایي باندې اثر نه کولو د ور په دوایي باندې اثر نه کولو نو علت معلول ته څه هغه ته خبره جوړوله چې زموږ قرآن ټیک ده هغه ځکه خبره دشمن شوې ده نو چې هغه مې بیا اعتراض کېدو چې موسی علیه السلام ټنډی والې وه په هغه باندې کوی باندې هغه دوه چشمې وربتلې وي هغه وایي تاسو پوه نه یې شوي ټنډی خوستې وه هغې کې غر ته پوس وختو چې غر نه خپله وکتله چمه یې وکتله وکتو غار یې وکتو لوغه هغه چټان هغه نه چشمې راوالې اوس ویلې چې دا ځکه چې ټنډی علت او معلول سره نه جوړېږي خپله کې خبرې چې پوه شئ بیا هغه نه بعد تاسو بله فلسفه راغله د نیوټن نه بعد بله راغله چې نه علت سره معلول ضروري نه ده علت سره معلول ضروري نه ده دې فلسفې په بنیاد باندې څه جوړ شو اټم بم جوړ شو د اټم بم دغې فلسفې باندې جوړ ده اصل علت څوک ده د کائنات الله رب العالمین دنیا فلسفې بدلتی रहेंगे دنیا فلسفې بدلیږي نه قرآن بدلیږي نه حدیث بدلیږي خبرې دې پوه شوې دا تا ته پیغام دی کې طالب وایي وره دا تا ته یایي چې پکې دې وتړله داسې نه وي چې د وخت فلسفو نه متاثر شي د وخت سیاست نه متاثر شي د وخت چمک دمک نه متاثر شي د ذلت او د وخت د مال د دولت نه متاثر شي ته چې کوم لري عظیم انسان یې ته د مسلمان یې ته علم وکړو داسې نه وي چې د مال د دولت دپاره د عزت او منصب دپاره د دین د یو حرف نه پرسته راشي څنګه مو خوښه ارڅم پکې مې کتن نه وای کړه کړې د یو حرف نه واپس نرسه د دین د قرآن مجید د یو حرف نه واپس نرسه چې څه قرآن یې هغه حق دی د وخت فلسفي به تیریږي دا به ختم کیږي دا به سیرسي تاسو به ګورئ تاسو مخکې به دا څه شي هبا منصوره شي خو دا قرآن مجید په غزه باندې مړو شي دا کلمه به دی چې لا اله الا الله څه وایي لا اله الا الله دا دشت ورته فکر یو پیغام دار کوم مستوى خريجي وش نو متزله وته ویلو چې تاسو څه یې مرته سپاته نه لګیږي خو څه ده ان اعمال بني ادم يوزر دا به تلل شي اوس راشي نشي تلل شي وګورئ اوس ته دي خلق تبه تلي تبه شو تبه ده نن تبه ده شو تبه ده 100 سنتيګریډ ته بده ده څه یې ده او نه سبا حرارت تل شي منوي شاده کې غړې لګیدلې ده یی چې 22 سنتيګریډ ته څه پوری کوي 22 ده 30 ده یی کنه ګرمي وته لښوا تاسو خو چې نشته نه ساسته ته وشاله چې ګرمي تلاشي سردي تلاشي تبا تلاشي بیماری تلاشي درته اعمال تلاشي دا خبره به ختم شو بل پیغام تاسو یې مستبه خدای بل راکړي غاز دکې دې آیات کې دې آیات کې د امام بخاري رحمه الله عادت ته چې دا ابن حجر رحمه الله فرمایي چې دا عادت ته چې دا کوم باب د ختم کوي تاسو مو ویلو دا خبره کړې مو بار بار مې کړې ده په هغه داخلي کې داسې لفظ لري چې د هغې واجې نه پته ولګي چې دا کتاب مو ختم شو نو اخري کې د کوم کتاب ترلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې مجلس برخاست شي سره یې اخري کې څه سبحان الله کلمه بحمدك سبحان الله بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك رسول ذکر کوي خو
خو امام مولا شیخ حدیث مرشد امام هغه یې چې کوم ځای کې امام بخاري رحمۃ الله کتاب ختم کوي په هغه ځای کې داسې یو خبر لري یو پیغام یې کوي چې مرګ تیاری وکړه. اوس وګورئ مرګ تیاری ده که نه تیاری وکړي. قیامت ته تیار شه، اعمال به دې تللی شي. د تا اعمال چې کوم دي د خبرې دي په وخت باندې کوه. هره خبره چې د خولې نه وباسې هغه پهلې ټولو پھر بولو، مخکې تله بیا یې کوه چې دا خبره به زه سبا ته د الله رب العالمین جل جلاله په عدالت کې په میزان کې دا خبره چوم. دا خبره چوله چې کومه خبره زه کوم دا خبره د الله رب العالمین د میزان لایقه ده که لایقه نه ده؟ که لایقه نه وي مه او که به کوي حقه خبره ده بیا ته وګوره چې اخلاص دې ورکې شته که نه شته ورکې. که اخلاص دې ورکې نه وي بیا څه ده؟ بیا دې خبره څه ده؟ بېوزنه ده. زه همیشه دا خبره کوم، ډېر بار بار یې کوم چې دین اسلام تاسو حق ګڼئ. حق دین ده، یقینا حق ده، قرآن حق ده، حدیث حق ده. چېرته حق په دروغ ورغلی ده. موږ د حق ته اسلام راولو، د حق دپاره بیا دروغ جاري کوي ته. حق به په حق ارسي. څه شي ارسي؟ حق به په حق ارسي. دا تصور ذهن نه لرې کې چې د حق دپاره به زه داسې لارې اختیاروم چې هغه به د انګریزانو لار وي، هغه به د یورپ لار وي، هغه به یو تهذیب وي چې تا یې واچوم هغه نه بعد اسلام ورسي. یاد لرئ اسلام په اسلامي نه ارسي، اسلام په اسلام ارسي. اسلام به په هغې طریقې ارسي چې کومه طریقه حق ده، دین حق ده، طریقه یې چې حق وي، بلې طریقې نه ارسي. نو همیشه نمایشي شي نه ځان ساتئ. نمایشي شي نه کوم دي؟ ریاکاري. نن سبا ریاکاري عظیم دور ده. چې دیګ پخوي فوټو وي د اوبو چې دا مو دیګ پخلی ده. نو دوی وزن کامل نه دا دیګ. تاسو دیګ راخلی په تلې کې واچوئ، هغه فوټو راخلی تلې کې واچوئ، تلې کې واچوئ، څه تله ډکېږي نه. زموږ هغه اعمال دي ټول ریاکاري اعمال دي. دا په تلې کې نرسي دې وجې نه نتایج نر وځي نه. د نتیجه چې نر وځي نه وجه دا ده چې ریاکاري اعمال دي ټول. مو خلک وګوري مو میډیا کې زه راوښه داسې وکړه دا ټول څه دي دا ګورې یاد لرئ دا هغه اعمال دي چې هغه چې کوم شکل یې کړي راغله هغې نه ختم شو. نو دا نه وي کېدلی شي زه خلکو کې ښه نیاته وي ښه هېڅ اعتراض نشته ده. خو دی چې کوم کار چې کوي نمایشي یې مه کوه، د خپل ځان نمایشي کې مه کوه، د خپل ځان نمایشي کې مه کوه. بیا ته یې ګوره چې الله رب العالمین تا ته لارې خرڅوي که نه خرڅوي. الله رب العالمین جل جلاله ته کله انشاءالله خیر خسر به نه کړي. نو دویم پیغام دا ده چې د قبر تیاري وکړه. قبر تیاري وکړه، ځان تیار کړه آخرت لپاره. داسې نه وي چې سبا ته ته بیا فعل راشي په دې کې. تا خبرې به تلاشي، تا اعمال به تلاشي. اوس نه دا چې دا تا اعمال به وزني کېږي څنګه؟ دا خبره پاتې شوه. دا وزني کېږي به واله چې تا کې تقوا راشي، تا کې اخلاص راشي. د اخلاص به څنګه رسي؟ په دغه یاد د سکي موجود دغه شی. الله تعالی بمثل فرمایي سبحان الله وبحمده. ټول عیوبونه پاک د الله رب العالمین. وبحمده زه الله تعالی په کې بیانوم سره د حمد. تش په کې نه بیانوم حمد سره چې الله تعالی د تمام کمالاتو متصف ده، جمالنا کمالنا تمام چې څومره صفتونه یې دا خو بیا مالک دا ده چې دا یې مالک شو نو محبت یې په زړه کې راولو که نه راولو؟ محبت یې راولو زړه کې. سبحان الله العظیم. الله تعالی تمام عیوبونه پاک ده، ټول عیوبونه پاک ده او هغه ډېر لوی د عظمت والا ده. ته په زړه کې عظمت راولو که نه راولو؟
د عظمت چې محبت خپله کې میلاو شي دنه خشیت جوړي دنه تقوا جوړي شي چې کله په دې طریقې سره کثرت محمود ده مطلوب ده خو که په دې طریقې ته ویلو په دې خیال سره تا کې تقوا پیدا کېږي او تقوا چې پیدا شوه زموږ څه راځي که ته یې درنه کړي ځکه صحابه کرامو یو کړوا موږ ته کړوا یو عربي کې ته مود یې دا وربشي د موږ غوره د سونی دا الله په نوم ویرګو دا برابر نه دي ویلې چې هغه ډېر خالص وو ډېر اخلاص ورکې وو ډېر سچي وو اخلاص یې سچي ته سچي ختم د نن سبا اته بجې پروګرام شروع کړئ دوی ته ویلو چې کله اته بجې نه تاسو یو منټ مخکې کوی راست کو بیا تاسو خیر نه خبره چې کوي هغه پر کوي دروغ ما کوي خلکو سره ما خلک ته ټګي ټوګي توري کوي نو بهرحال دا تقوا چې کوم دروشي ته اعمال وزني شو دا تقوا چې کوم دا داسې دي په شي باندې تاسو وګورئ دا الله رب العالمین تاسو متقی شئ تاسو ته خدای برکات نصیب کړي دنیا برکات نصیب کړي دي خبره ختم پوه شو امام بخاری رحمت الله علیه ډېر لوی ادیب نه ده داسې یاد لري غوټ ادیب نه ده تاسو خو دا بخاري کې شریف چا چې پړو کړه و ته پته لګي چې د خپل سوس روشي دا لوی ادیب نه ده د عربی فارسي باند ده فارسي الف فارس نه ده خو چې حدیث کوم دی هغه ټول صحیح دي صحیح حدیث دی اکثر ټول نه زیات صحیح حدیث کوم څه کې دي په دې کې ترکه تقوا اندازه نه ولګوا چې کله به یو حدیث د سند تحقیق وکړي دا صحیح دی د په نسبت باندې چې صحیح وو نو دوه رکعات نفل وکړي و غسل به وکړو و بلم به دوه طواف به وکړو دوه رکعات نفل به وکړو یا رب العالمین جل جلاله دا د کې واچو کتاب به داخل کنه که داخل چې ځکه به اطمینان ته راغللو به داخل نو دغه تقریبا او زره مکرر حدیث دی تکرار سره جامع کې تقریبا او زره جوړیږي نو 4000 نفل د کړي 4000 نفل د کړي 4000 هر حدیث او څه کې لیکل ده دي تقوا برکاتو چې کله دا کتاب د عربو کې د کلاو کو نو عرب داسې خلک ده ډېر ښه خلک ده خو دو کې یوه خبره شته چې دو د اجامیان ته داسې کوي د موږ چې کوم د عرب نه دي هغه یې دو ګونګیان دي ګونګیا پېژنې چې وایي چې بله خبره هغه نه زده دلته دو یې چې دی د چې کوم دي د غیر عرب چې کوم دي دو یې یوه خبره زده کړې ده شپږمه اول شپږمه دویمه شپږمه دوسره بله ژبه نشته دغه شپږمه به ورته یایي موږ فصیح یو موږ هغه د یوې اوښ نامې چې کوم دي تقریبا شپېته د اوښ نامې دي خو داسې نه چې د کربوغي اوښ د دوابي اوښ بیا خو بیا اوښ شو که نه اوښ به کې نه وي ابو نقا وي یا ابو جمل وي دا نامې به کې خوندې کې خبرې چې پوه شوې دغه ته د غوسکیو د وریو د شپږمې کې شپېته نامې دي هلال فلکا بدر دا نه چې د څلورم شپږمه ځکه هغه موږ ته اهمیت نه راکوي بالکل نه ورکوي عجمي ته اهمیت سره اړو ورکوي نه سره حق ده ځکه چې یو زبان فصیح ده دویم فایده هغه کې دا ده چې دو په زبان کې الله تعالی قربي نازل کړی ده او داسې کتاب نازل کړی چې همیشه قیامت ته پورې وي حق ده چې وفقه په دې باندې خو هغې باوجود امام بخاري رحمت الله تقوا برکت و چې دا کتاب یوازې کلاو کو نو اول خطاب دوته عرب ورکړل اصح الكتب بعد كتاب الله سندا ترى لګوي سند نور خبرې کښته ترى سندا سند په لحاظ دا اصح کتاب نو تقوا اختیار کړئ تقوا دې پر څلور شیونه دي یو علم ده خو داسې علم نه چې تاسې په مطالعې سیخ کې نه بل نه زده که سینې نه په سینې یې راوړه ځان ته نن سبا عجیبه خلک ده وی به چې کله ریټایر شي د ډاکټرۍ نه ریټایر شو انجینیر نه ریټایر شو چې دماغ یې وسېځي
هغه کې تاسو ته تفسیر کوم ته وګورئ تیر کړی دی باندې سوي دي فندي خرابې شوي دي اوس څه کوي موږ ته کېناست درته دا زه تاسو ته یم ویلې مو مطالعه کړې ده تاسو تپوس کوم که څوک تاسو ته وایي ډاکټر چې کله لګیا شي ډاکټر چې وایي چې څوک چې ډاکټر یم او پنسینیر به شوی حکومت لري کړی چې ته بس پنسینیر یې هغه نه به دغه کیني چې زه جوش چلوم تاسو یې منئ یو د قرآن مجید ته آسان میلاو شو یو ته حدیث آسان میلاو شو نو علم په تعلم سره ده علم په څه ده په تعلم سره زده کولو سره ده دا به زده کوي دا سینې په سینې راغله ده دا به زده کوي یو دویم بیا په علم باندې عمل کولی دریم چې کومه ده بیا هغې ته ذکر الله کې کثرت د ځکه ته راوړو چې دا طالب لنګۍ دې وویله چې د الله رب العالمین ذکر نه غافل نه شي چې څومره لوی کار کوي هغومره به ډېر ذکر کوي ذکر کثرت کوه څلورم دا دی ته چې صحبت صالح اختیار کړه څه صحابي ته صحابي نه ویلي یې اوس به تاسو دا خبره وکړو په دې باندې چې حضرت مولانا عمر فاروق صاحب تاسو اخوان ډېر کو ویل نه درکې اخوان ځکه چې دا د عمر فاروق رضی الله عنه د خپل د مولانا نوم ټیټ ته وینا دا ته به د بیو کوم چې موتور اوس ګستخي وکړه ځکه چې څه شته دنه ما خو څه پکوره ته دا ویلې وختله اوس څوک وایي چې شیخ الاسلام حضرت مولانا عمر فاروق خوان ته ډېر کو شیخ الاسلام غوټه مرتبه ده ټولنه خو ځکه خوان نه کوي چې شیخ الاسلام دغه مخکې پوسټ لوړ ده چې هغه کله پوسټ لوړو نو ما کوزه پاتې شوله نو ته توهین کوي که نه هغه صحابي ده څه ده صحابي ده صحابي پهلې ده چې نبي کریم صلی الله علیه صحابت یې اختیار کړی ده نن صحابت ورک شو ټولې خبرې واوره ټیپ کې د ریکارډو کې باند کړه داسې کې واوره ته خو واخورېدې خو صحابت خو داسې نه شو تاسو ګورئ دا ځکه د اصلاح د خلکو نه کېږي اصلاح کېږي په څه سره په دغو څلورو شیانو سره علم اور عمل او ذکر الله کثرت او بل څه صحبت صالح صحبت صالح الله رب العالمین جل جلاله ما معاف کی د فی غور موت استوان دا خبره کړې و چې ځکه طالبانو په حیثیت نه اوسه دا بالکل لپاره د مو ځین کې نه د شلو د علماء مخزه خبره وکړه خو چې ټول طالبان خبره وکړي نو زه د طالبانو یو طالب مو خبره وکړي الله رب العالمین جل جلاله چې مو کومه خطا کوي ټول تعالی معاف کی الله رب العالمین جل جلاله تاسو د علم مبارک